الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة ہود آیت نمبر 114. فاستقم کما امرت. د دې آیت مبارکه نه د 5 خبرو بیان کو. هغه کې صدا الله رب العزت د طرفنا حکمونه دي او څه نواهی دي، یعنی د څه خبرو الله حکم کړي او د څه نه الله منع کړي ده. یو پای کې فاستقم ټینګ پاتشا کلک پاتشا لکه څنګه چې تا ته حکم شوی. یو حکم په استقامت باندې، دویم ولا تطغوا وریاد ساته تاسو د حد نه تجاوز ونکې سرکشي ونکې، او دریم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ظالمانو ته میلان ونکې. اوس دا خبرې ډېرې ګرانې دي محترم. استقامت څنګه ګران دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی کنا د نبی علیہ السلام په ګیره مبارک کې سپین ویختو لګیدل. صحابه کرام ته ویل د الله رسول الله تاسو خو بوډا شوي. نبی علیہ السلام و تو فرمائل شیبتنی ہود و اخواتها. سورت ہود بوڑا کم خواہ دی سورت بوڑا کم زکا دی سورت کے لئی فاستقم و دین کلک پاتشا چھ بل طرف تمیلان دی، حرام تمیلان نا، بی دینے تمیلان نا، دنیا پرستو تمیلان نا. فاستقم په دې وجہ مونږ د هر مس په هر رکعت کې د استقامت والا پلار د کلک پاتې کېدو سوال کوو کنه، اهدنا الصراط المستقیم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته تعلیم ورکړي، یو دعا یې ښودلې ده: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. دې دعا ډېر اهتمام پکار دی، ځکه حدیث پاک کې راځي چې د بندګانو دا زړونه دا د الله د دوو ګوتو ترمنځ دي، بس یقلبها کیف یشاء، چې الله څنګه وغواړي یې خو یې واړي. عمر ابن خطاب را رواني د نبی علیہ السلام وجلو پسې الله تعالی واړو لوی دای اسلام ته نه جوړ شوخه. ایمان وروړلې 39 نمبر 40 نمبر صحابي دی، خو بیا قربانې دو ندی کنه چې دویم نمبر ته راغلی دی. دویم نمبر ته نو فاستقم دا ډیر ګران کار دی. په دې وجہ د نبی علیہ السلام صحابه کرام واجبه ترتیبو. نبی علیہ السلام یو پیرا مسجد کیو، نو معاذ رضی اللہ عنہ عام جماعت کیو. نبی علیہ السلام و تو یا معاذ اور زمون د پیغمبر اخلاق اور دعوت انداز: اے معاذ انی احبک، ذتا سره مینا کوما. اوس مو څه خیر چې پیغمبر چاته وي زما تاسو سره محبت دی.
سونه بغه متوجي شوي او اوس کدی وخت کې ورته هغه شابه د اثر د کلم کما تراوړ نومبا رستو کېدو ولا نه کنه نو مونږ ته پکار داري چې خپل ملګرو ته خپل کور کې بال بچتا سو د دین خبره کو چې داسې هغه طرف ته پورا مایل کوه یاره بچنګې دی خوراشه یاره دا بچی مې ډېر نر بچی دی بچی داسې کار کوه خسار ګوري مستو پاسې ښه اچنه موږ دوی رزم طلاق بچیو یا خر بچیو نه سړی بچی ځان ته کنزل شروع کو دغه ماشوم زین کې دی خپلار به دغه سیزي ښه خپلار به دغه سیزي دا قرآن عجیب کتاب دی قرآن مونږ ته اخلاق هم خي دین مونږ ته اخلاق هم خي نو نبی رسول الله معاذ ته یې معاذ زما تا سره مینه ده او دې د الله رسول نو زمام تا سره مینه ده اے معاذ یو خبر اوس ته خبره کیخه اوس دعوت ورکي اے معاذ دا یاد ساته د فرض مز نرستو دا دعا چې تپری نه دی ښا دا خامخا وایا قیمتي دعا وته خودلا دی آیت سره مناسبت دی کوم دعا وته خودلا اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک دا دعا غره پرې نه دی ښا تاکید سره وته ویلی ما ته اوسګاری ګنا اللهم اے زما الله اعني زما امدادو کی مال توفیق را کې استاد ذکر استاد شکر او استاد خیسته بندگی کولو نو کله چې مخ کې فاستقم استقامت اختیار کا په دین کلک پاتشاه ولا ترکنوا الى الذين ظلموا ظالمانو ته بن مایل کیږي ظالمانو ته بکیږي نام که ماحول غلطی د غلط ماحول نه باثر نه لې لکه تا ګران کار دی نو واقم الصلاه طرف النهار وزلفا من الليل واقم الصلاه پابندی کو د مانځه ګور دیو نه وی چې وعد الصلاه مز ادا کوا او مونږ او تاسو چې قران وګورو کنه په دې قران کریم په سورۃ البقره نه راواله په غنو سوراتونو کې د مز سره اقامت ذکر کیخه ويقيمون الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزکاه والمقيم الصلاه مز سره اقامت ذکر کړي اقامت څه ته وایي د اقامت معنی صدا دا یاد ساته محترمو چې ماو تا په اقامت باندې پوښو کنه د اقامت معنی مسکول ندی ها د اقامت معنی دا مسکول پینځ وخت کول مسکول پینځ وخت کول پټیم سره کول مسکول پینځ وخت کول پټیم سره کول د منځ د جمع اهتمام کول څلور خبرې شوې پنځم د دې مونږ مسائل د کول مونږ پس ماتيږي مونږ سجده سهو پس لا واجبي کی سړی باندې دین علاوه تام اقامت الصلاه نه دی دې سره بل خبره ده اقامت الصلاه دادا چې وامر اهلک بالصلاه واستبر عليها خپل اهل ویال ته هم د مانځوي نو دا اقامت الصلاه خپل بال بچتا کور کې افراد ہوتا د مانځبوي خپل ما تحت ته د مانځوي دای تپوس بکې دا اقامت الصلاه دی که نور ته مونږ د دعوت ترتیب نه برابر نور له د موږ دعوت نه ورکو دا ګوره بیا اقامت الصلاه نه دی او کله تاسو را اقتدار دی بیا نظام الصلاه قائمول نظام الصلاه دی ته وی اقیم الصلاه او بیا چې په دې باب کې مونږ روایت وګورو الله اکبر کبیره نو د موس فضائل او د موس په ترک باندې وعیدات یو روایت کې راځي چې سار مونږ وکم دیو شرطم چې روان دي کاروبار ته روزګار ته کنا نو فی یده لواء الرحمن د په لاس کې د مهربان بادشاہ جنډا او کدی سار بیلمازه روان دي بیلمازه نو چا مونږ کې بیلمازه یې کنه او چې موز نه کوي نو بیا خو د سم کې بیا د سم شو کنه
په دې باندې ډېر خلک پکېږي ښه چې لکه بې اودسه ډېر بې اودسه به مسلمانانو کې او چا چې منصار ونه که د خپل روزګار کاروبار پسې روان شو فی یده لواء شیطان په لاس کې شیطان جنډه ده یو روایت کې راځي ما سوتن منظم اونکا سار منظم اونکا کأنه جیبت باللیل و حمار بالنهار د شپې مردار پرته ده د شپې مردار ده او درځي و حمار بالدرز خر دی نو که لوی افسر دی که 20 ګریډ دی او که 22 ګریډ دی او که دینه پسې وروچت دی او که راکم دی او که لاک میاشت تنخواه او لوی بزنسمین دی او دارنګې لوی پراپرټي ډیلر دی لوی کاروباري سړی دی خو دې روایت کې راځي ساری مونځ نه کا نو وحمار بالنهار درځ دا خر صاحب دی ښه درځ خر دی نو الله فرمایي واقم الصلاه چې استقامت درب نه غواړي واقم الصلاه قائم و مونځ یعنی پابندي کوه د مونځ شیخ د پنځپیر رحمت الله علیه دلته وجیبه معنا کی دا عقلونه وته خیرات دي ښه ته دې دور مفسر وګنه او سړی ترجمه ته حیران شي وردا سونه خبرې شي مونږ وکي کنه د موس اقیم الصلاه عام خلک معنی کې موس کوي پابندي کوي د مانځ اقیم الصلاه اور نماز پڑھا کرو شروع قرآن چې معنا کوي رحمه الله واقیم الصلاه او رواج ورکه مستب رواج ورکه نو رواج څنګه ورکول کیږي دا خپل خپلوان هم په منظر راړي خپل بچي هم په موږ باندې راړي نبی رسول سلام فرمایي چې ستا بچي د وکالو شو موږ ولا ورزده کا په منځي ودروا او چې د لسو کال شو به موږ نه کول نو سزا ولا ورکوا طرف النهار په دواړو طرفونو درس کې درځي چې کوم دواړه طرفونه دي نو دواړه طرفونه درځي کوم دي الله اکبر کبیره وګورا یو طرف درځي دي نو یو طرف د شپې نو درځي په طرفونو کې ته منځونه کوا او په سیسه کې د شپې په حصہ کې متا مسکوا دې کی اشاره شو 15 واړه منځونه ته طرف النهار په دواړو طرفونو د ورځ کې وګورا په ورځ کې د سحر منظم دی د ماسپهین منظم دی د مازیګر منظم دی وزولفا من الليل د شپې حصہ کې د ماښام ماوتن منځ دی 15 وخت منځونه ان الحسنات یذهبن السیئات الله اکبر یقینا نیکی ختمی بده ګناونه نیکی دیو کنه اے محترمو تاسو ډېر خوش قسمت یې د الله کتاب بیانېږي او دا د الله په توفیق سره قرآن ته ناسته کیږي ښه چې الله نه غواړي زه به مخکې ډېر زیات خفه شوم مېره ګوره مسجد سره نږدې خلک دي قرآن ته نه راځي بیا مېړه الله په دې مطمئن کړي چې په دې مه خفه کېږه هر قسمه خلق الله د خپل عظیم کتاب ته نه کړي د قرآن کریم مثال د مقناطیس دی نو مقناطیس تاسو دغلته په دې ګن بلا په خزلو ګرځوي خزل نه راکېچ کوي چېرته اوس په نه راکېچ کوي نو دا قرآن کریم انابت والا خلق راکېچ کوي ځان ته کې نه ښه الله توفیق ورکړي هغه چاته محترمو الله اکبر کبیره ان الحسنات یذهبن السیئات نیکه بده بوزي بده ختمي ور یو سړی لا نیکی کړي نه دا او د سیوک د او د سرم د ګناونه الله پاک ختم کړي ډیلیټ د خلی وینځلو سره د مخ وینځلو سره د لاس وینځلو د سر مسا د خو وینځل او حدیث پاک کې راځي چې بیا دی را روان شو کنه جمعات ته دی جمعات پورې سونه قدم علی په هر قدم یو نیکی وتلی کې لیکيږي په هر قدم دل یو درجه چتیږي او په هر قدم یو ګناه معاف کیږي په دغه راتلو جمعات ته دا جمعات ته راغلی نه دی لا مونږ نه دی کړی لا نیت نه دی تړلې لا رکوع سجده نه ده کړی چې د په هر قدم یو ګناه معاف کیږي نو بیا چې دی راغی کنه نو مونږ کله کله غړې ته ګورو نا وخت 24 منټه په وړې ده 2 منټه په وړې ده نبی رسول سلام فرمایي کله چې دی د مانځ په انتظار کییا دغه د موز د انتظار دا وخت د په موس کی حسابيږي او چې بیا کله د منځ کو کنه او دی بیا لک ساتي سار د خپل ذکر اذکار ته تلاوت ته درس ته
نو دی بیا ایثار دی. نبی علیہ السلام فرمایي دغه وخت کې ورته ملائک دعا غواړي اللهم اغفره وارحمه، یا الله په د رحم وکړي ګناهونه معاف کړي. نو ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرى للذاکرین. دا نصیحت دی خو چا دپاره چې څوک نصیحت خو قبلوي که نه ځان محتاج ګڼي، دا د هغې دپاره نصیحت دی. او چې کله ته دا څلور خبرې ذکر کې دی سره دا په ځان کې راولي، دا ګران کار دی، دې کې به ډېر مشکلات راځي. نو هغه مشکلاتو دپاره بله نسخه ښیي، واصبر، صبر کوه. الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق